أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة بقرة د آیات نمبر 201. پرون موږ او تاسو خبره تر دې ځای را رسولې و. نن سبا چې عام تجارت او د نړۍ رکن اعظم او عمود دا سود ګرځېدلی، نو چې کسړی یو طرف ته قران کریم او د نبی عليه الصلاة والسلام احادیث ته وګوري چې په هغه کې څومره په شدت باندې د سود حرمت او نارواوالي بیان شوی، او بل طرف ته چې بیا وګوري چې عام طبيعتونه د انسانان د دې سود سره مختصي او د حقیقت فهم څخه لري، نو د دې د فارغ شي ظاهرا د شریعت تر اصول لاندې همرا نشي او سودی کاروبار هم جاری وي، نو د ځان خلاصولو د لپاره مختلفي حیلې او مختلفي طریقې جوړي. کاروبارونو باندې یو قسم او بل قسم نمونه اجدي ترڅو چې په دې سره ځان ته یو څه د جواز لار هم پیدا کړي او د شریعت د هغه شدید د وعید سره مخامخ نشي. نو دا تقریبا یو طویله موضوع ده چې په هر بحث کې په هر حصہ کې مستقل بحث ته ضرورت شته. او مجموعه درې خبرې موږ په بیان کړې چې د نن ورځې په درس کې ودا خبره کوو. اوله دا چې په قران او سنت کې د سود حقیقت څه دی او سود کوم صورتونو ته داخل دي. دوم دا چې د سود په حرمت کې او د سود په ممانعت کې کوم حکمت او کوم مصلحت دی، یعنی د کوم حکمت او مصلحت په خاطر باندې سود دومره شدیده ګناه ګرځول شوی ده او شریعت حرامه ګرځولې. درېمه خبره بداوی چې نن تقریبا په نړۍ کې د نړۍ د معاش او تجارت او اقتصاد نظام دا په سود باندې ولاړ دی، او د عامه انسانانو په ذهن کې دا خبره راغلې ده چې که سود نو او سودی کاروبار نو، په هغه صورت کې خو بیا دا ممکن نه ده چې دا اقتصاد دی ترقی وکړي. نو آیا کبیل فرض د شریعت د اصول مطابق دا سود پرې ښودل شي او دا بانکي نظام او تجارت دا د شرعي اصول مطابق سي، نو دا به وچلیږي. او په دې ارتباط باندې دا درېمه خبره. اوله خبره به اوس کوو، هغه دا چې په قران او سنت کې د سود حقیقت څه دی او کوم صورتو ته شامل دي. ما په شروع کې دا خبره درته وکړه چې ځینې کسان هغه د ځان د جواز لپاره چې دا سودی کاروبار ځان ته یو قسم روا کې نو حیلې لټي. د دې د حیلو څخه یو حیله ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه یو قول دی چې هغه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا څخه تشریف یوړي او مشته د سود په اړه پوره معلومات را نکړي. د حضرت عمر رضی الله عنه دا قول د ځان لپاره یو دلیل ګرځي او وايي چې د سود معامله مجمله ده، یعنی دا سه مبهمه مسله ده، نو هر سړی د خپل رائے مطابق یو څه پکښ کوي. دا خبر ډیره غلطه ده، دا به اوس تشریح کو چې دا به څومره غلطي. تاسو ته بیا په حقیقت باندې ان شاء الله وضاحت وشي. اوله خبره دا کو سود څه توای. سود په عربي کې دا لفظ ربا ده. ربا په عربي ژبه کې یو مشهور لغت دی چې زیادت تویل کیږي. دا دومره مشهور لغت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت څخه مخکې او همدارنګه د قران کریم د نزول څخه مخکې هم د عربو د جاهلیت په دور کې دا لفظ مشهور او د دې لفظ سره ټول خلک آشنا او کومه معامله چې هغه وخت د سود کېدله د هغه معاملې سره هم د عرب آشنا چې دا سودی کاروبار اکاوه. حتی چې سورۃ النساء کې خدا روایت تاسو ته تیر شو
چې يهودو کې په دین موسوي او عیسوي کې هم دا سود حرام ګرځول شوی پرون په دې آیات باندې تشریح مشکله نو ګویا کې په تورات کې داسې په انجیل کې د قران د نزول نمخ کې د عربو په دور کې او د قران د نزول نه وروسته د ربا لفظ دا مشهور لغت په دې کې هیڅ ابهام نشته یو ذره ابهام هم پکې نشته چې دا دې څوک نه پیژني چې ربا څه ته وایي ربا وايي زیادت نو یو خبر خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ربا حرام ګڼلې ده دا هغه مشهور ربا ده چې د جاهلیت په زمانه کې هم کېدل او د جاهلیت د زمانه وروسته هم کېدل يهود او نصارا هم کول نو د دې چې دومره ښکارا مفهوم او په خلکو کې دومره رواج یو عمل وی دا بیا څنګه کېدلای شي چې یو څوک د دې په مقصد نه پوهیږي په لغت کې د ربا دا معنی البته بعضی صورتونه داسې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه مشهور سود څخه ورسته ورزيات کړی او په سود کې شمیري دا مشهور سود څخه ورسته د یو څو صورت هغه داسې دي چې په هغه کې د ائمه او اختلاف دي اوس راځم د مفسرینو اقوال ته چې سود څه ته وایي ربا ما درته په لغت کې زیادت ته وایي ابن جرير رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د مجاهد په قول او همدارنګه د قتاده رضی الله عنه په قول او نور د تفسیر ائمه دا د ربا تعریف را نقل کړي ابن جرير په صفحه 2 جلد دریم کې او دا غرنګه بحر محیط ابن کثیر تفسیر کبیر روح المعانی او نور معتبر کتابونه او تفاسیر دا نقل کړي ابن عربی رحمه الله په احکام القرآن کې نقل کړي دوی ټول وایي چې سود په اصطلاح کې دی عمل توایي چې سړی پر قرض باندې ګټه لاس راوړي دې ته سود وایي بیا لیکي عربي الفاظ یاد الربا فی اللغه الزیاده سود په لغت کې زیادت توایي مطلق زیادت او په اصطلاح کې والمراد به فی الايه آیات کې چې ذکر دی مراد په دې سره کله زیادت هر هغه بالا بدوالی دي لا یقابلها عوض چې په مقابل کې عوض نه وي هر هغه زیادت چې د عوض په مقابل کې نه هغه سود دي احکام القرآن جلد 2 صفحه 101 جساس رحمت الله علیه لیکي هو القرض المشروط فيه الاجل وزياده مال على المستقرض وایداها قرض دی چې په هغه کې زمانہ شرط کړل شوی چې د یوې میاشتې د پاره یا دوه میاشتې د پاره وزياده مال او فرمال زیادت دی على المستقرض پر هغه چې قرض یې درڅ اخستې دي پر هغه باندې بیا ته زیادت کې دې ته سود وایي دا غره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل قرض یجر نفعا فهو ربا جامع صغیر چې هر هغه قرض چې د ځان سره ګټه راوړي هر هغه قرض چې د ځان سره ګټه راوړي دا سود دی جامع صغیر دا لیکلي اوس د دې څه دا معلومه سواله ښکارا چې سود دې توایي په اصطلاح کې چې یو څوک راولاړ شي یو چاته قرض ورکړي د یوې میاشتې د پاره یا د لسو شپو د پاره هغه ته دا وایي چې کومه د پرسوله او ما پیسې دې راکړې شتر شه کله نه کړې را نو بیا به پر دې باندې زه یو څه نوري اچو دا وخت پیسې دې باندې پر دې باندې اچ او یا دا اوله سره دا ورته وایي چې زه خو ته د یوې میاشتې د پاره قرض درکوم لیکن ته بیا ماته د ازما د پیسو یو څه زیات راکړې نو دا سود دی او دا هغه قطعی حرام سود دی چې قران کریم بیان کړی البته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې څو ورسته څنور صورتونه هم په سود کې داخل کړي دا سود چې ما یې درته تعریف وکړي دا هم مشهور سود دی چې د عربو په زمانه کې هم د قران د نزول په زمانه کې هم زموږ په زمانه کې هم تر قیامت پورې دا ترتیب دی په دې کې هیڅ شبهه او ابهام نشته ښکارا مسله ده په دې کې هیڅ ابهام نشته اوله خبره ده دومره خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
د سود په دغه مشهور تعریف کې ځینې نور شاهان هم په سود کې ورشمیرلي دي. پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې وایي چې هغه د پیغمبر علیه السلام نه څخه را نقل دي. ابن ماجه را نقل کړي دي، نور کتابو را نقل کړي دي. په هغه کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة والعنب بالعنب يدا بيد والفضل الربا. دا روایت په مختلفو سندونو باندې را نقل شوی، الفاظ په ځینو کې مختلف، په ځینو کې شاذ دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي غنم د غنم په مقابله کې، وربشي د وربشو په مقابله کې، مالګه د مالګې په مقابله کې، او دا غنم سره زر د سرو زرو په مقابله کې، سپین زر د سپینو زرو په مقابله کې، انګور د انګورو په مقابله کې، او بیا فرمایي والفضل الربا، بالا بدوالی په دې کې سود. پیغمبر علیه السلام دغه حدیث دا ډیر احادیثو کتابونو را نقل کړي. په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام شپږ شیان ښکارا بیان کړ او حرام یې وبخښل. دغه صورت چې دا پیغمبر علیه السلام بیان کړی دي، په دې صورت کې صحابه کرامو ته شبهه و. شبهه په دې نه و چې دا شیان حرام نه دي، بلکې دا هغوی فکر داو چې آیا یوازې دغه شپږ شیانو کې یو پر بل زیادت حرام دی، او که یا د دې څخه ما سوا نور شیان هم په دې کې شامل دي. خبره په دغه ځای کې وه. نو یو هغه اصلي سود دی چې د قرض په مقابله کې دی، په هغه کې د ټول امت د هیڅ چا اختلاف نشته او نه په هغه کې شبهه ده. دغه دوم صورت چې پیغمبر علیه السلام د سود بیان کړي، په دغه کې د حضرت عمر رضی الله عنه یو قول دی چې هغه یې را نقل کړی. حضرت عمر رضی الله عنه وایي دی دا قول را نقل کړي چې ان آیة الربا من آخر ما نزل من القرآن، چې یقینا آیات د ربا آخری آیاتو، یعنی آخری آیاتونه و چې د قرآن کریم څخه نازل شو. وان النبي صلی الله علیه وسلم، او نبی علیه السلام قبض، هغه وفات شو، قبل ان يبينه لنا فدعوا الربا والريبه. د دې څخه مخکې چې پیغمبر علیه السلام مشته د دې په باره کې واضح قانون بیان کړي، پیغمبر علیه السلام د دنیا څخه تشریف یووړ. فدعوا الربا، نو تاسو سود پرېږدئ، والريبه، او شک هم پرېږدئ، یعنی په هره معامله کې چې شک وي هغه هم پرېږدئ. دا حدیث احکام القرآن په 551 صفحه کې او ابن کثیر په جلد اول صفحه 28 کې نقل کړی. نو د دې څخه معلومه شول چې په دغه مشخص صورت کې چې پیغمبر علیه السلام یو د پور معامله ده او یو د عام کاروبار دی. د دې عام کاروبار په ارتباط پیغمبر علیه السلام کوم شأن ذکر کړه، په دې کې صحابه کرامو ته اجمالو چې دا د هغه شپږ شأن واضح شي، او کیا هر شی چې په دغه صورت راسي هغه شمرا. نو پیغمبر علیه السلام خپل یو خاصه قاعده په دغه ارتباط بیان نکړه چې نیکړه بیان. نو د امت د علماو په دې کې د مجتهدینو خپل نظریات هم مختلف شو. هغه ورسته بیانوم چې بیا په دې باندې اوس موږ د امام صاحب رحمت الله علیه د مذهب اصول څه دي، امام شافعي صاحب د مذهب اصول څه دي. اول دې خبرې ترازو چې په اول قسم د سود کې چې ما کوم تعریف درته وکړي، په هغه کې د امت د هیڅ یو فرد اجمال نشته، نه په هغه کې ابهام شته. دا دوم صورت چې د عام کاروبارو دی، په دغه کې حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره کړې. اوس نو هغه کسان چې حیلګر کسان یې، هغوی حیله لټوي، هغوی یو وارې خو د حضرت عمر رضی الله عنه دا قول رااخلي پر عامه خبره پېږدي، حالانکه پر هغه مخکنی معامله باندې د سود چې د قرض په مقابله کې کېده، په هغه کې هېڅ ابهام نشته، هغه قرآن واضح بیان کړی. دا بل صورت چې پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی، حضرت عمر رضی الله عنه د بل صورت په ارتباط خبره کوي. چنانچه پیغمبر علیه السلام په خپل عمل باندې هم د دې یو څو جزئیات داسې ښودلي دي چې د هغه څه دا معلومیږي چې ګواکې پیغمبر علیه السلام دا عام قانون ګڼلی دی. یعنی هر هغه شی چې دغه رقم وي، لکه دا غنم و وربشي و، دا
نو هغه په دې سود کې راځي. فرغه تفصیلی خبره وسته کو. په عربو کې دوه قسمه بیع وي، یو مزابنه بلل کېدل، یو محاقله بلل کېدل. مزابنه دې ته ویل کېدل چې لاندې به یو پټه خرما راټاو، نو دا به د درختو پر سرو چې کومه خرما و د هغې خرما په مقابله کې خرڅول، چې دا خرما وه هغه راکړه. پیغمبر علیه السلام دا منع کړه چې دا سود دی. بله معامله په دوی کې محاقله وه. محاقله به دې ته ویل کېدل چې یو خوروار یا دوه خورواره غنم، دا به یې د ولاړو غنمو چې په وړو کې به وه د هغو په مقابله کې خرڅول. پیغمبر علیه السلام دا منع کړه. د دې په ترتیب باندې دغسې معاملات پیغمبر علیه السلام ځینې منع کړي دي. اوس نو د دې سود په ارتباط باندې دوې خبرې راغلي. یو دا چې سود په قرض کې، یو سود په معاملاتو کې. په قرض کې چې کوم سود دی په دې کې ابهام نشته. دا پیغمبر علیه السلام ته مخکې هم وروسته هم او امت ته هم واضح شوی دی. دوم چې په معاملاتو کې، په کاروبار کې، په بیع او شراء کې کوم سود دی، هغه په دغه حدیث په ارتباط باندې علما وایي چې آیا یوازې دغه شپږ شیانو کې دغه شی سود دی او که د دې نه ما سوا په نورو کې هم دا سود بلل کېږي. نو اوس د نورو علماو تقریبا د ټولو مفسرینو رایه دا ده چې په اول قسم د سود کې هیڅ حله او هیڅ قسم ابهام نشته. چنانچه د عمر رضی الله عنه په د اخري قول کې دا راځي چې تاسو سود او شک دواړه پرېږدئ. نو په کار خو دا وه چې دغه خلکو چې د عمر رضی الله عنه په قول استدلال کوي او وایي چې د سود آیاتونه مجمل دي، په دې کې اجمال دی، تفصیل نه دی راغلی. نو هغوی خو د عمر رضی الله عنه د قول اخر ته هم کتلي وایي چې هغه وایي ودعوا الربا والربا، تاسو سود او شک دواړه پرېږدئ. هغوی د عمر رضی الله عنه قول د خپل ځان د جواز لپاره پیشي، حالانکه په دې کې د دوی هېڅ جواز نه رسي. نو د همدې ارتباط په خاطر باندې ابن عربي رحمت الله علیه پر هغه خلکو باندې انتهایی سخت رد کړی دی په خپل تفسیر کې احکام القرآن کې، چې هغوی دا وایي چې د قرآن کریم آیات، دا د قرآن کریم چې کوم آیاتونه د سود په باره کې راغلي دي دا مجمل دي. هغه لیکي ان من زعم ان هذه الايه، یقینا هغه څوک چې ګمان یې کړی دی چې دغه آیات مجمل دی، فلم يفهم مقاطع الشریعه، دې کس د شریعت اصول نه پیژندي او د شریعت اصول نه خبر. فإن الله تعالى ذكر الله عز وجل ارسل رسوله، خپل رسول راولېږي الى قوم، داس قوم ته هو منهم، چې دا پیغمبر د دغه قوم څخه بلغتهم د هغوی په ژبه خبرې ورته کولې. وانزل عليه کتابه، او پر دغه پیغمبر خپل کتاب را نازل کړي، تيسيرا منه، د پاره د دې چې پر دې پیغمبر آسانی وکړي، بلسانه د د په ژبه ور باندې را نازل کړي، ولسانهم او د دوی په ژبه را نازل کړي. بیا څنګه کېدلای شي چې د یو عرب قوم چې د پیغمبر علیه السلام ژبه عربي وي، قوم دې عربي وي، او بیا دې په هغه آیات کې اجمال راشي؟ دا هیڅ امکان نه. بیا وایي والربا فی اللغه الزیاده، ربا په لغت کې زیادت ته وایي. والمراد به فی الآیه، او مراد په آیات کې کل زیادت، هر هغه زیادت او بالغدوالی لا یقابلها عوض، چې عوض یې په مقابل کې نه. نو دا هغه اول قسم ربا شي چې په هغه ارتباط هیڅ خبره نشته. اوس راځو دې خبرې ته چې دغه دوم قسم ربا چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړ، دغه ربا دا څه غرض دی، په دې کې څه مقصد دی؟ د نبی علیه السلام څخه دا بل صورت چې راغلی دي چې بعض معاملات داسې دي چې په هغو کې زیادت دا روانه دي. هغه معاملات چې زیادت پکې روانه دي هغه دغه حدیث پر بنیاد باندې دا شپږ شیان ښودل شوي. د امت د علماو په دې کې اختلاف دی چې اوس دغه شپږ شیان مراد دي او که د دې شپږو شیانو څخه ما سوا نور شیان هم مراد دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي، دا غرنګ امام الطحاوی او امام رازی رحمت الله علیه چې په هر اصل کې د عربو په زمانه کې، یعنی د جاهلیت په زمانه کې او بیا وروسته دا سود دوه قسم وو.
یو ربای حقیقی و یو ربای حکمی و. ربای حقیقی دیته ویل کېدله چې یو سړی به راولاړ سو چاته به قرض ورکړي، پر قرض به بالابود پور غوښتي، نو دغه بالابود ګټه چې غواړي دا خو د کوم شي په مقابله کې نه و. دوم دا دی چې یو سړی د یو چا سره د یو شي معامله کوي، دیته به وایي ربای حکمی. زه راولاړېږم یو چاته یو من غنم د 2 منو غنمو په مقابله کې ورکوم. په دې کې اوس پیغمبر علیه السلام د شپږ شیان بیان کړي دي، د فقهاو اختلاف. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دغه شپږ شیان چې پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي دا یوازې دغه شپږ شیان نه دي مراد، بلکې دغه صفاتونه چې پیغمبر علیه السلام په دې شپږو کې ښودلي دي، دغه صفاتونه چې په هر شي کې پیدا سول، په هغو کې زیادت او پور دواړه حرام دي، جائز دي. هغه لکه څنګه هغه داسې چې د مثال په توګه وسه پیغمبر علیه السلام شپږ شیان ذکر کړل. الحنطة بالحنطة، غنم د غنمو په مقابله کې، والشعير بالشعير، اوربشي د اوربشو په مقابله کې، والملح بالملح، مالګه د مالګې په مقابله کې. او پیغمبر علیه السلام فرمایي والذهب بالذهب، سره زر د سرو زرو په مقابله کې، والعنب بالعنب، انګور د انګورو په مقابله کې، والفضة بالفضة، سپین زر د سپینو زرو په مقابله کې، والفضل الربا، بالابود سود دی، یدن بیدین، لاس په لاس به سره وکړي. اوس نو موږ وایو چې په دې کې پیغمبر علیه السلام 2 صفات عمده صفات بیان کړي، یعنی دا حدیث کې چې غور وکړي شي نو 2 عمده شی جن راوځي. یو دا چې دا ټول شان چې پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي دا ټول وزنی شان دي او یا مکیلی شان. وزنی دا معنا چې په وزن باندې تلل کېږي، مکیلی دا معنا چې پیمانه کېږي. نو واکه هر وزنی او هر مکیلی شی کوو په هغه کې دا حکم چې د پیغمبر اسلام په شپږو شانو کې بیان کړی دي دا سره. او بل پیغمبر علیه السلام د دې حدیث څخه دا معلومه دي چې جنس د جنس په مقابله کې دي، یعنی غنم د غنم په مقابله کې، وربشي د وربشو په مقابله کې، سره زر د سرو زرو په مقابله کې. نو د دې څخه 2 صفات راوځي چې هر هغه شی چې جنس یې وي او مکیلی وي یا موزونی وي، مکیلی چې پیمانه کېږي او موزونی چې په وزن کې باندې تلل کېږي. کله 2 صفات په شی کې و په دې کې 2 کار حرام دي. یو دا زیادت حرام دي او بل دا چې پور هم پکې حرام دي چې د یو څه وخت لپاره پور وکړي. مثلا زرا ولا سمتانه غنم درکوه او تماته سبا یا بل سبا غنم راکې، نو دا زیادت هم جائز نه دي، دا پور هم جائز نه دي. د دې به څه فروعات دي هغه به ورسته ان شاء الله بیان. اوس دغه 2 علت چې موږ دې راوېست، یو وزن او کیل او بل دا جنس. نو موږ وایو ورجی یو من د 2 منو په مقابله کې حرام دي. انا موږ وایو چې دا ولې حرام دي؟ پیغمبر اسلام په اشپش ان ذکر کړ. موږ وایو هغه 2 صفات دلته پیدا کیږي. دا غره مثلا غچ د غچ په مقابله کې دا حرام، د 2 منو غچ په مقابله کې ولې جنس یو دی هغه وزن شي. لیکن دا یاد ساتي دا قاعده چې د نبی علیه السلام په زمانه کې کوم شی په وزن وو تر قیامت تر ورځې هغه شی وزنی بدل کیږي، ولو که په نورو زمانو کې خلق بدل کی. دا خبره یاد ساتئ. او کوم شی چې د نبی علیه السلام په زمانه کې په پیمانه باندې تر قیامت هغه شی په پیمانه بدل کیږي، ولو که مسته قومونه او خلق هغه ترتیب بدل کی. نو ډیر شان بداسي و چې د نبی علیه السلام په زمانه کې موضوعي و، اوس هغه په وزن باندې نه دي. نو دا د 2 قسم بیع ده چې دا پیغمبر علیه السلام ورسته بیان کړي. د عمر رضی الله عنه قول چې دی هغه په دغه ارتباط باندې دي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مذهب دا چې هر هغه شی یو هغه د پور سلسله دا او ښکارا د هغه خبره نه خبره په دابل صورت کې کوي چې هر هغه شی چې جنس یو او وزن او کیل د پیمانه شی وو یا وزنی شی وو په هغه کې 2 شی حرام، زیادت هم حرام دي، پور دا 2 شی به د شریف نظر. اوس کله 2 صفاتو څخه یو صفات پکښ پوت، یو صفات پکښ پوت نو په هغه صورت کې بیا دا جائز دي چې زیادت راسي، خدا نه دی روا چې پور راسي.
د مثال په توګه دغه افغاني دي کالداري دا په حقیقت کې د هغه سرو زرو یا سپینو زرو په مقابله کې پرتی دي چې په دنیا کې اول د سره زر په ضمانت کې شوې کېدل ولو کدا سلسله وسنی نو دا افغاني او کالداري دا دواړه د هغه سرو زرو په مقابله کې یا د سپینو زرو په مقابله کې نو دواړه وزنی دي ولو که اوس وزن نشته لیکن دا چې د افغاني جنس جلا دي د کالداري جنس جلا دي نو پور پکې ناروا دي چې تر ولان سه افغاني ورکه هغه سبات د کالداري کې دا حرام دي دا سود دي البته دا روا ده چې تر ولان سه او افغاني په 2 کالدار خرڅ کی دا روا ده چې په 2 کالدار خرڅ کی خدای چې پور پکې دا جایز نه دي کې ورسته بیا څه مسائل راځي هغه ان شاء الله درته بیانوم د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی هغه وايي چې د پیغمبر علی السلام د دې حدیث څخه دا د وصفت راوته چې په دې کې هغه شی چې هغه مطعومی شی وي خوراکي شی او ذخیره کیږي او وزنی وي مطعومی او وزنی وي نو شافعي رحمت الله علیه وايي په هر هغه شی کې دا سود دی چې هغه خوراکي شی وي او وزن لري که وزنی او خوراکي په هغه کې زیادت دا شی حرام هغه به د دې صدا علتونه راوځي نو باقي اوس موږ په نسبت باندې موږ غچ د دوه منو غچ په مقابله کې یو من زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه په مذهب کې حرام راځي امام شافعی رحمۃ اللہ علیه د حدیث څخه دوه نور صفات راوځي هغه په دې حدیث کې د غنمو نوم راغلي دي دا څو شان چې راغلي دي دا ګر هغه شان دي چې مطعومات کې فرل کیږي نو په خوراکي شي کې زیادت یو پر بل باندې او هغه کې پور حرام نو واکه د غچو مسله زموږ په نسبت باندې په دې کې زیادت او پور حرام دي د امام شافعي رحمۃ اللہ علیه په نسبت حرام نه نو خبر خو خلاص د امام مالک رحمۃ اللہ علیه مسلک به دادي هغه به دا وایي چې په دې کې اصل هغه شی مراد دي چې اقتیاد او ازدخار یعنی خوراکي شی او ذخیره کیږي هغه شی کنه ذخیره کیږي نو هغه کې بیا زیادت وای پروانه نه د مثال په توګه اوس په هغه کې زموږ مسله انګور مول د انګور په مقابله کې دا جائز نه ګرځي دوی ودا خو نه ذخیره کیږي خرابېږي یا اوس خو دا ذخیره کیږي لیکن دا ذخیره کېدل ولو که د شورو په ذریعہ وي چون کې د اصل په اعتبار باندې د ذخیره شي نه دي خرابېږي نو هغه وايي دا شانو کې بیا سود نه راځي خیر کومر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مقلدین او دې کې ډېر دلایل ست ډېر بحث پکې ست خو ما فقط خلاصه تاسو بیان نو د حضرت عمر رضی الله عنه خبره چې ده هغه دغه حدیث په اعتبار چې اوس ګوره په دې کې امام مالک رحمت الله علیه هغه شی علت را باسي موږ دغه علت را باسو یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو ضابطه نکړه بیان چې د هغه ضابطه په وجه باندې خبره حل شي نو هغه د بیع په ارتباط باندې ده نه د هغه پور په ارتباط د پور په ارتباط مسله واضحه ده هغه په هر حالت کې هغه څه دلته څنګه چې بیان شوی اوس نو دا غدواړه قسمه سود که هغه حقيقي سود وي چې پور او هغه د معاملات سود دي دا دواړه قطعي حرام دي قطعي حرام دا معنا کې صریح حلال وګڼي نو العیاذ بالله ورباندې کافر کیږي نو دا د قطعي حرام او څومره شدید وعید شراغلي دي هغه د دې په ارتباط راغلي دا اوله خبره په دې اوله خبره کې موږ تاسو یو د خلکو د اشتباه جواب وکړي د سود لغوي معنا مو بیان کړه د سود اصطلاحي معنا مو بیان کړه د سود اقسام مو بیان کړه او د هغه اشتباه جواب وکړي چې هغه نه تلسه د دې څورسته اوس دوه خبره دا کوو چې د سود د حرمت حکمت او مصلحت څه یعنی سود ولې حرام دي په دې حرمت کې حکمت شری او مصلحت شي د دې لپاره دوه شی تاسو یاد ساتئ دا دوی ضابطه او دوی قاعده یاد ساتئ دا همیشه د لپاره به تاسو ته په دې کې ډېر لوی اساني او تاسو ته یو اصل معلوم شي یو ضابطه دا ده چې په دنیا کې څومره شان الله تعالی پیدا کړی او په دنیا کې څومره کارونه کیږي دا ټول کارونو کې هم ګټستا هم تاوان په دنیا کې هیڅ یو عمل داسې نشته چې په هغه کې ګټه او تاوان وي اوس ګوري دا د مار زهر نه دا د مار په زهر کې ملا نفع استا دا د لړم په زهر کې ملا نفع استا خو زهريله شي دا څه په دا چا پایانو کې په دې کې امن نفع استا یعنی هیڅ یو شی په دنیا کې د نفع او نقصان څخه خالي نه هم نقصان بخښستا او هم نفع او بل
دا غلا ده، په دا غلا کې هم مغلطه خو ګټه شته، دا قتل دی، قاتل خو په دې کې د ځان ګټه ویني. یوه قاعده دا یاد ساتئ چې په دنیا کې څومره شیان دي په دې کې نفع او نقصان دواړه شته، لیکن دا قاعده ده هر هغه شی چې نقصان کې ډیر وي هغه پرېښودل کېږي، هر هغه شی چې نفع یې ډیر وي هغه اخیستل کېږي. دا قاعده او قانون دی. یو خدا اصل یاد کړئ. دوم اصل دا دی چې هر هغه شی چې نفع او ګټه یې عارضي وي او تاوان یې دوامي وي، هر هغه شی چې نفع یې عارضي وي او تاوان یې دوامي وي، نو د عقل تقاضا دا ده چې دا کار باید سړی وکړي. دا عقل دا فیصله کوي، که د انسان عقل سالم و هغه دا فیصله کوي دا کار باید وکړي. دا دوم اصل دی. دریم اصل دا دی چې هر هغه شی چې نفع یې انفرادي وي، تاوان اجتماعي وي، نو عقل دا فیصله کوي چې باید دا کار وشي. عقل دا فیصله کوي د شریعت څخه تیواري ګرځي قطع نظر، یعنی هغه شریعت پرېږدي چې ته امر کړې، دا ستا عقل دا فیصله کوي چې دا کار باید وشي. دا درې ضابطې تاسو یاد ساتئ. اوله ضابطه دا ده چې په دنیا کې څومره شیان دي په دې ګردو کې نفع او نقصان شته، خو قانون دا دی چې په کوم شي کې ګټه ډېره وي هغه خیر دی، په کوم شي کې که شر ډېر وي هغه شر دی. دومه ضابطه دا ده چې هر هغه شی چې نفع او ګټه یې عارضي او وقتي وي او تاوان یې دوامي وي، نو عقل دا فیصله کوي چې دا باید پرېښودل شي. د مثال په توګه یو سړی دی، هغه ته د شکرې مریضي ورپېښ او ډاکټرانو دی د خوږو د خوراکه څه منع کړي دي، د غوړو څه منع کړي دي، لیکن که دی راولاړ شي وږي دي، یو ورځ وږي او برابرې غوړې غوښې، دا سپینې غوښې او دا وریجې او دا وخوري، نو ظاهرا خو عادي ده ته یو څه ګټه ورسوله وقتي، هغه لوږه یې ختمه شوه. لیکن دا ټول انسانان دا وایي چې دا ډېر بې عقل سړی دی، خپل ځان یې په دې باندې تباه کړي. ټول ډاکټران ورته ویلي وو چې دا مه کوه، د دا د خوړل تاوان یې ورته پېښ کړي. او درېیمه ضابطه دا ده چې هر هغه شی چې ګټه یې انفرادي وي، تاوان یې اجتماعي وي، ګټه انفرادي وي، تاوان یې اجتماعي وي، عقل دا تقاضا کوي چې دا شی باید سړی. د مثال په توګه زه مثال درته وایم. دا ټرافیک یو مثال پېښي. یو وخت کې زه د کابل راتلم، یو څوک موټر یې چلوي یا موټروان ټرافیک ول ما بخوا ترافیکي کوي، نو بیا د ترافیکو پر اصول باندې ما څه مجلس سره کار، نو درته وی ول یو اصل دا دی که چیرې یو غټ موټر پر یو کوچني موټر باندې راپېښ شي او هیڅ بل لار نه، نو دغه غټ موټروان به دا موټر نه اړوي بلکې په دا کوچني موټر کې به وي. یعنی د موټر په اړولو کېدلی شي چې د موټر دا ټول خلک مړه شي، لیکن که دا کوچنی موټر په اول شي نو هغه د کوچني موټر یو کس یا دوه کسان مړه شي. دا یو ټرافیکي اصل دی چې کدا یو حالت پیښ شي چې په اړولو باندې خلک ګرد مري، او په دې صورت کې دا ځکه چې هغه عقل هغه لږ مشکل برداشتول دا شی تر دې چې سړی هغه ډیر مشکل برداشت کړي، نو انفرادي ګټه دا هغه ډیر مشکل برداشتول دي د اجتماعي تاوان په مقابله کې. نو دا یو بل اصل. دا درې اصل تاسو یاد ساتئ، سبا ان شاء الله پر دې حکمت باندې ان شاء الله صدق الله.